څه پېښور کې کومه دماکه وشوه د ټولو نه غوټ دا سیکیورټي او لیپس و سیکیورټي یوه ناکامي وه یو غفلت و هلته دا دماکه ورکې وشوه وایي موږ تقریبا 65-70 کسان شهدا شوه زه خدایم چې دې ټوله ذمهداري په سیکیورټي ادارو ویرسي او په حکومت ویرسي مري کې واورې کې یوه حادثه وشوه غای عوام بېغوري وای حکومت بېغوري وه خو هغو شهداو ته فوراً 50 لکه روپۍ یا 10 لکه روپۍ هغوی موعظې اعلان وکړو نن تقریبا اوتاد وی اوتې پر حکومت اوسه پورې موږ شهداو ته هېڅ قسم ته موعظې اعلان نه دی کړی خبرو سه همدغه سټیج نه زه دا پیغام ورکوم سیکیورټي ادارو ته ورکوم قدم تنظیمو ته ورکوم چې په دغې موډ روای نه شوې انشاءالله هر محاذ کې موږ تاسې مقابلې ته تیار یو هم په خودکشو هم په بلو دغو جنازو سمو عادت شوي الله الرحمن الرحیم ټولو نوال خو زه دې پروګرام چې ارینج کړی دی هغوی ډېره شکریا ده کوم یقینا شهادو یاد منو کول دا د زنده قومو یوه نشاني دی لکه څنګه هغه صاحب خبره وکړه څه پېښور کې دماکه کې دا دین اوتال لاس ورځې مخکې یو تریډ جاري شو هغه کې دا خبره وه چې خاص کر حکومت او اهل تشیب هغه کېږي ترګډ کېږي او هغه کې خاص کر ډاکټران انجینیر وغیره دا به شیاو ترګډ کېږي تریډ خې جاري کو ما مخکې خبره کړې وه څه په کار خو داسې وي حکومت ته سیکیورټي ادارو ته چې هغه تریډ جاري کړي او بیا یې په کار د حفاظت آیا دوی ذمه دی صرف تریډ جاري کول یې دوی ذمه نه دی حفاظت کول بیا یې دوی ذمه دی خو تاسو ته پاته دی چې پېښور کې کومه دماکه وشوه دا ټولو نه غوټ دا سیکیورټي او لیپس و سیکیورټي یوه ناکامي وه یو غفلت و چې هلته دا دماکه ورکې وشوه وایي موږ تقریبا 65-70 کسان شهدا شوه زه خدایم چې دې ټوله ذمهداري په سیکیورټي ادارو ویرسي او په حکومت ویرسي و هغه نه علاوه مري کې واورې کې یوه حادثه وشوه چې هغه عوام بېغوري وای حکومت بېغوري وه خو هغو شهداو ته فوراً 50 لکه روپۍ یا 10 لکه روپۍ هغوی موعظې اعلان وکړو نن تقریبا اوتاد وی اوتې پوره کېږي حکومت اوسه پورې موږ شهداو ته هېڅ قسم ته موعظې اعلان نه دی کړی زه خدایم چې دا حکومت بې حسي دی دا حکومت بې غیرتي دی څه څه نه ورته وایي زه بیا هم چې هغه الفاظ څومره سخت الفاظ ورته ادا کړو دا حکومت اندوره کوتاهي دی دین علاوه اوس هم ورته تریډ جاري کېږي بار هره ورځ یو نوی تریډ ارڅي 20 کسان رانوتي دي پاکستان ته پراچینار ته وغیره زه خو داسې یم چې دا یې موږ ډرولې یو کوشش دی هغوی دا کوشش کوي چې دا پراچینار دا شیا دا علي منوني به دغو تریټو نه دغو دماکو نه وډر شي زه خو داسې یم چې پېښور دماکه دا چې یوه ناشنا واقعه نه وه دا داسې واقعه نه دی چې اول وارې پېښور کې وشوه دغو دماکو څخه موږ عادت شوي یو بار د دا دماکي کېږي که دا چوک وغواړي دا دهشتګرد تنظیمونه کلدم تنظیمونه چې هغه پاکستان کې د ضیاء الحق پیداوار ویلې کلدم تنظیمونه خو دغه ضیاء الحق پیداوار دی دوی زړه کې به دا سوچ وي چې شیا به په دغې خبرې وډر شي د شهاداتو نه دغو خودکشو نه زه داسې یم چې کسه دوی خبرو سه همدغه سټیج نه زه دا پیغام ورکوم سیکیورټي ادارو ته ورکوم کلدم تنظیمو ته ورکوم چې په دغې موډ روای نه شوې انشاءالله هر محاذ کې موږ تاسې مقابلې ته تیار یو هم په خودکشو هم په بلو دغو جنازو سه موږ عادت شوي کله کوم قوم مارکس اکیل کوي کوم ځوانان هغه مارکس بګینو نه ځان ته خو ګڼي هغه قوم به ته څنګه ډراوي هغه نه ډارېږي په یوې طریقې ته موږ په دغو خبرو نه شوی ډراوی زه پېښور ته لاړم هلته یې خوشي برادرانو په یوه ځای فتحه وه همداسې اخندزادګان وو هغوی ته ما دا خبره وکړه چې کسه دا ډراوی مو نه شي ونه ډار شوی څومره قرباني دی هغه به مو ورکوو او هلته یې مو پراچینار والا کوم زخمیان وو هغه کې یو ډېر وړوکی بچی هغه نه مو کله پوښتنه وکړه یو علمدین پوښتنه ونه وکړه چې بچیه ته که د صحتیاب شې ته به د جومات ته ځې هغه ورته وویله چې زه به بار جومات ته ځم چې څو پورې زه ورکې شهید نه وی شوی چې کله یوه قوم یو وړوکی بچی دومره جذبه لري نو بیا به هغه قوم ته څنګه مرګ نه وډر کړي انشاءالله نعره لګوم او ته ناري جواب راکړه شهادت 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 शहीद की जुबात है हुक्म की हयात है शहीद की जुबात है हुक्म की हयात है
کله کوم قوم یو وړوکی بچای هغه دوره شهادت ته بیړی وي دوره شهادت ورته خوږ وي چې هغه یایي چې زه به هره ورځ لمانځه ته ځم چې څو پورې مړ نه وم نو هغه قوم ځوانان به ته څه وډر کړي هغه قوم سپین ګیري به ته څه وډر کړي بلکې زه دا وایم چې هغه قوم زنانه مرګ نه ډارېږي انشاءالله موږ به بالکل دغه شیو ته تیار یو چیلنج ورکوو دغو کلدم تنظیمو ته چې کله دا خوښه وي راشه انشاءالله موږ به هر وخت مقابلې کې وکسې مقابله به کوو وی حکومت به حسینیا ډېر سوالیه نشان دی چې د حکومت دوره به حسه ویلې دی په کور دا دی چې هغه شیاو ته پېښور کې صرف 3 جوماتونه دي چې هغه کې جمعې لمونځ کېږي ته جمعې لمونځ کې صرف 3 جوماتو ته سیکیورټي نشي ورکوای خو دې نه دا پته لګېږي چې دا کلدم تنظیمونه چې دا خاموش وو تو کلدم قرار کړي دي نن بیا ویلې اروتی دي شیا کافر نارې لګوي په کور خو نه دی دا خو چوکې څټ کې ویلوړ دي که چوکې ویلوړ نه وای په کور دی چې سر عام هغه کلدم شوي دي سر عام لګیا دي شیاو په خلاف سر عام ته هم کې ورکوي چې موږ به شیا نه پرېږدو موږ به شیا مړ کوو که چېرې موږ خو دا خبره سټیج نه وکړو بیا خو مستوله څه بیا خو تاسې حکومت ته تانې ډېره باده لګېږي دغو تنظیمو چې سیول حق پیداور دی په کور د حکومت یې غم وکړي هغه دې سمبول کړي که بیا یې نه سمبلوي نو بیا خو موږ مجبور یو چې دوی په خلاف بیا موږ خپله اقدام کوو کله مو چې خپله اقدام وکړو بیا حکومت ته په کور دی چې بیا توري قوم نه اهل تشي نه شیاو نه چې هغه پاکستان کې هر چېرته اوسي په کور نه دی چې بیا ګیلا وکړي بیا به دا غفلت دا کوتاهي به بیا حکومت وي بیا به توري قوم شیاو کوتاهي نه وي زه اخر کې تاسې شکریا ده کوم چې دوی ما ته ټایم راکړو انشاءالله تاسې دا کوم پروګرامونه دي دا شهاده و یاد منو کول دا مو بچی وي مو ځوانانو ته د شهادت درس ورکوي و شهادت یا که شهید جمله ده چې شهادت مو میاندو مو ته شهودو کې را کړی دی نو زه اخر کې بیا یو وارې کلدم تنظیمو ته دا پیغام ورکوم چې شیا په شهاداتو ما ډاروئ نه ډارېږي وما الینا الا البلاغ